بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانان رونو خويندې به روغ جوړ یې. زما مسلمانان رونو خويندو نن درلا یو اسانه وظیفه در کومه، خو یقین وکړئ چې دا وظیفه بس تاسو زندگی بدل کی. تاسو ته به په دې وظیفې سره د دوانو جهانو کامیابی، د دوانو جهانو ترقی او دې سره به په دوانو جهانو کې الله جل شانه ډیر عزت درکړي، هم دې جهان کې هم هغه جهان کې، او الله جل شانه بس تاسو ټول مشکلات په دې وظیفې سره او په دې عمل سره حل کړي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې خو زه تاسو ته عاجزانه درخواست کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړي اوسه پورې، نو ضرور یې سبسکرایب کړئ. همدغه شان اساني مجربې او طاقتورې وظیفې به تاسو ته په دې کې په اسانتیا سره ملاویږي، نو دې کې به تاسو ته هم پوره پیدا وي او موږ ته به دې پوره پیدا ورسي. اوس زه تاسو له دا وظیفه در کومه، دا لږ په غور سره واورئ. وظیفه داسې ده، روزانه به اودس چاردام کې 3 وارې د سورت بني اسرائیل، دا په 15مه سپاره کې سورت دی، او که په د سورتونو حساب سره ګورئ نو 18 نمبر سورت دی په قرآن پاک کې. د دې روزانه تلاوت کوئ، 3 وارې یې په وضو کې وایې، ان شاء الله دا زندگی بس تاسو هم خوشي او هغه زندگی هم الله جل شانه خشته کی. دا وظیفه دا عمل بس تاسو دوانه زندگی بدلی کی. بس دا عملو کې دا وظیفو کې خودی وظیفې سره سره 15 وخت مونځ دا شرط دی، 15 وخت مونځ ور سره په اهتمام کوي او په الله جل شانه باندې پوره یقین او باور ساتي، نو الله جل شانه به ستاسو دوانه جهان هشته کی. د دې وظیفې د مخه بس تاسو دوانه جهان الله جل شانه هشته کی او دوانه جهانو کې الله جل شانه کامیاب کی. فدوانو جهانو کې به الله جل شانه تاسو له ترقی در کی، تاسو به کامیابی در کی، تاسو به کامیاب کی او عزت بدل الله جل شانه در کی، او الله جل شانه به درته ټول مشکلات دا ډیر زیات آسان کی او دا مشکلات به ټول الله جل شانه حل کی. بس دا زمونږ د نن ورځې وظیفه وه. ان شاء الله په بل ویډیو کې بیا حاضرېږم. په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.